أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فسر کلا فصلا چی جدا کو تالوتو بالجنود لخکر د مسلمانانو لرا یعنی دکرین بحر توت د جنگ د پارا قال نو دی تالوت ویلا ابن الله بشک الله تعالی مبتلیکم ازمائش کون کې دے پتاسو باندې بنهر پدې نهر سرا فمن شرب چا چې وسکلی وبا منه د دې نهرنا فلیس مني نو هغه د ما د جماعت نه ده د ما د ډلې نه ده ومن لم يطعمه چا چې ونسکلی وبا ونسکلی د دې نهرنا فانه پس بشک ده مني د ما د ډلې نه ده الا من مگر هغه کسو اغترفا چې ډکه کو غرفتن یو چونګو بيدیه په خپل لاس باندې نو خیر ده دته دا رخصت شته چې یو چونګو بوسکی فشربون دوی وسکلی وبا منه د دې نهرنا الا قليلا مگر ډیر لک کسان ونسکلی منهم د دوینا فلما پسهر کل جاوزه چې پوری وته په دې نهر باندې هوا دا حضرت طالوت والذین آمنوا کسان پوری وتل په دې نهر باندې چې مان راوړو ماهو دا غسرا قالوا ندعو الى لا طاقت لنا اليوم نشتد طاقت او زورو زمون د پارا نن رزي بجالوت د جالوت سرا و جنوده او دا د لخر سرا د جنگ کولو قال الذين ويا كسان يظنون چاغو یقین کو انهم چې بشک دوی ملاق الله مخامخ کی دن کی بيد الله سرا د مرګ نه پسو کم من فئه قليله ډیر کرتا یوړو کې جماعت ولډلا غلبت غالب کیږي فئه كثيره پلوی جماعت پلو یډل باندې باذن الله په حکم د الله په اذن د الله په امداد د الله باندې والله الله تعالی مع الصابرین ملګری د صبر کوونکو ده ولما پسهر کلا برزو چې دوی پړاګ شول اخکار شولا مخامخ شولا جالوت تا و جنوده او دا غلخ کرتا قالو نو دی مسلمانانو ویلا ربنا ای رب زمونږ افرغ راتوی کی علینا په مونږ باندې صبرن خډیر صبرو یعنی مونږ ته ډیر صبر راکې وثبت او مضبوط کی اقدامنا زمون قدمنا وانصرنا ومدد وکي زمونږ علی القوم الكافرین فقوم کافر باندې فهزموهم نو دی مسلمانانو شکست ورکو کافرانو ته باذن الله په اذن د الله په امداد د الله وقتل کو داوود حضرت داوود علیہ السلام جالوت کافر لرا واتاه الله تعالی ورکلنا الملک بادشاہی حضرت داوود علیہ السلام تا والحکمت او حکمت او پوها وعلمه وخذو دتا مما غص يشاء چلا تعالی وختلا ولولا دفع الله او کچرتنو د پکول د الله تعالی الناس خلق لرا بعضهم بعض لرا ببعض فبعض نور باندې لفسدت الارض نخام خاوران شوب ازمکا ولكن الله تعالی ذو فضل والد علی العالمین په مخلوقات باندې یعنی په خپل مخلوقات باندې فضل کوي او مهرباني کوي تلک آیات الله هدایتنا د الله تعالی دینتلوها منګل ولو علیک تا بالحق د پاره د اظهار د حق د پاره د بیان د حق وانک وبشکت پیغمبر لمن المرسلین خامخا د لګلی شونه د پیغمبرانو نه تلک الرسل د پیغمبران دی فضلنا مونږ غورواله ور کړه د بعضهم بعض دوی لرا علی بعض فبعض نور باندې منهم بعض په دوی کې من هغه پیغمبر د کلم الله چې خبرې کړې د الله تعالی د غسرا یعنی حضرت موسی علیہ السلام ورفعوا چت کړي دی بعضهم بعض دوی لرا الله تعالی درجاتن په درجو کې وآتینا ورکړه مونږ عیسی ابن مریم عیسی زید مریم علیہ السلام تا البینات واضح معجزه کار معجزه وایدناه مونږ مضبوط کړه حضرت عیسی علیہ السلام لرا بروح القدس په جبرئیل علیہ السلام باندې ولو شاء الله
کالله تعالی غختلی وی مقتتل الذین نو اختلاف بنوی کړیا کسانو من بعدهم پس د لېږلو د پیغمبرانو نه من بعد ما جاءتهم پس د دین چې راغله دوی ته البیناتو پړاګ او ښکار معجزې او دلایلو ولکن اختلفوا لیکن د خلکو اختلاف وکړو فمنهم بعض د خلکونه من هغه د آمن چې ایمان راوړو ومنهم بعض د دوی نه من هغه د کفر چې کفر وکړو ولو شاء الله که چرته د الله تعالی خوښه وی او الله تعالی خوښه کړی وی مقتتلو نو دوی به اختلاف نه کړی ولکن الله لیکن الله تعالی یفعل کوي ما هغه څه یریدو چې الله تعالی اراده لري